یو کس وایي که چېرې یو سړی یو مؤذن ته د اذان جواب ورکړي بیا بل ته نه ورکوي نو دا ټیک ده. نو هغه مؤذن ته د اذان جواب ورکو چې کوم ستا د محلې او ستا د جماعت مؤذن دی. لکه ستا کوم جماعت دی کوم جماعت ته مستځې نو صرف د هغه د اذان جواب پتا باندې شته دی نه ټولو نه. یو کس وایي چې بعضې خلک تارونه دم کي او تسلی ورکوي چې ستا مسله د هغه به حل شي. آیا دا کار ټیک دی که نه؟ د دې څیزونو نه اجتناب پکار ده ځکه چې تارونه دمول د دې پته نه لګي. هسې دم جایز دی. د الله رسول به چې معوذتین نازل شو نو بیا به په بل دمه چور نو بیا به همدغه چوف کول او د دې نه مخکې چې کوم دی نو جبرئیل علیه الصلاة والسلام ته څه الفاظ خیلو هغه به وي. وایي جمع سره مونځ کې که د یو سړي مونځ قبول شي نو آیا د ټول جمع ورسره قبلیږي؟ بعضې روایتونه ثابته ده چې الله جل شانه د یو قبول کړي نو د ټولو قبلیږي. ځکه اهتمام د جمع سره د مونځ پکار دی. یو کس تپوس کوي چې یو سړی دا دعا کوي چې یا الله زما دپاره په هر جایز کار کې خیر واچې نو دا دعا څنګه ده؟ بالکل ټیک ده، جایز ده چې یا الله په جایز کار کې ما ته خیر واچې. یو کس وایي چې ما یو سړي سره په دواړو لاسو مصافحه وکړه، لاس مې ورسره میلاو کړو نو هغه راته ووایي چې په یو لاس سره مصافحه کو. په اسلام کې دواړو لاسو سره مصافحه نه ده جایز. آیا دا خبره درسته ده؟ نه، دواړو لاسو سره مصافحه کول پکار دي. دواړو لاسو سره مصافحه کول پکار دي. یو لاس سره مصافحه کول تکبر دی، کبر دی، لویی ده. دواړو لاسو سره مصافحه کول عاجزی ده. او عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي، صحیح حدیث دی، چې ما ته د الله رسول تشهد خولو التحیات لله نو زما لاس د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دواړو لاسو ترمنځ و، نو د پیغمبر علیه السلام دواړه لاس او د عبدالله ابن مسعود هم دواړه لاس، ځکه چې یو لاس د پیغمبر علیه السلام د دوه لاسو ترمنځ او بل هغې سره بهر و. که یو سړی وړوکی او دسمات یې وکړي بل تپوس یې کړی دی د هغې نه پس لاس وینځل ضروري دي که نه؟ او لاس وینځل ضروري دي، لاس وینځل پکار دي. د استنجا نه مخکې هم لاس وینځل پکار دي، استنجا نه پس. یو کس وایي چې یو سړی عمرې ته لاړ شي، طواف سعی او د سر حلق یې وکړو، ویښته یې کل کل او بیا د هغې نه پس چې غسل کوي نو خوشبودار صابون استعمالوي نو دا جایز دی او جایز دی چې کله یې د سر ویښته پرې کړل نو اوس خوشبو استعمالولی شي اگر که تا نیلم بولي. یو کس وایي چې یو زوی دی د پلار نه ناراضه دی، په دې خبره باندې د پلار سره جګړه کړې ده او د پلار ته کنځلم کړي او اوس دا زوی د پلار نه معافي غواړي او پلار یې معاف کوي نه، نو آیا د دې عبادات او اعمال قبول دي او که نه؟ خپل اعمال او عبادات د دې جاری ساتي، د هغې د عدم قبولیت دې سره تعلق نشته، لیکن ده ته پکار دی چې پلار په څه طریقه باندې رضا کړي او پلار ته یې پکار دی چې زوی پیمانه شو او د هغې خپل عمل نه توبه وویسته او د اقرار کوي، اعتراف کوي چې بیا به داسې نه کوم، نو هغه ته معاف کول پکار دي. حدیث مبارک کې راځي چې تا نه څوک عفو وغواړي معافي نو معاف کول یې پکار دي. بیا د ده قصور د ده قصور دی چې دی نه معاف کوي. یو کس وایي چې په سیټر باندې یا په جاکټ باندې وړوکی غونې ځناور وي حیوان چې نور مزګزار ته نه ښکاري، په دې کې مس کېږي او که نه؟ او مس پې کېږي خو که د سا شی او واضحه وي هغه نو مکروه دی، کراهت دی. یو کس تپوس کړی چې د زنانو ویښته خرڅول دا څنګه دي؟ کوم چې زنانه سر منګزوي او منګزې سره پروزي، د زنانو ویښته خرڅول دا نه دي جایز. بني آدم انسان د ټول اجزا او اعضا او اندامونه دا معزز دي، نو د ده دا خرڅول ټیک نه دي، جایز نه دي. یو کس تپوس کړی دی چې خلیفه دوم حضرت عمر فاروق رضی الله عنه چې کوم مجوسی غلام وجلو نو د هغې غلام بیا څه وشول؟ معافې کو که قتل کو؟ هغې غلام خپل ځان په خپله قتل کړی بیا چې څه وخت صحابه او مسلمانانو هغه قابو کولو. عبدالله ابن عباس وایي چې ما ته امیر المؤمنین ووایي، زه ورسره نږدې وم چې وګوره دا چا زه ووجلم، دا ووالم په خنجر باندې. وایي چې زه لاړم ما تپوس وکړو نو هغه 14 کسان وهلي و، نورم هغې کې بعضې مړو بعضې زخمیان، او بیا په خپله یو کس په باندې برساتی واچوله. هغه زمانه کې داسې لباس و چې سر نه خپو پورې به سړی راګیر شو پکې لکه ترنګړ چې به سړی واچي، نو هغه یې به واچول، نو په هغې کې چې ګیر شو نو هغه خپل ځان په خپله بیا قتل کو. نو مړ شوی دی، قتل شوی دی، خو د چا د لاسو نه په خپله ځان وژلی. یو کس وایي چې د عملیاتو علم جایز دی که نه؟ او که جایز دی نو تر څه حده پورې؟ عملیات دا جایز دی چې کله شرعي حدودو کې دن نه وي،
او کچری شری حدود نه بار شي د شریعت خلاف ورزي وي نو بیا نه دی جایز. یو کس وی چې امام صاحب الله اکبر اونوي رکوع ته لاړو شاته مقتدیانو رکوع نه کا نو د مقتدیانو مز او شو کنه چې مقتدیانو رکوع نه کنه دا غي مز نه دی شوی ځکه چې رکوع فرض ده او امام کچری تکبیر نی ویلې په زور باندې رکوع ته تللی او مقتدیان ورپسې تللی نو د ټولو مز شوی. یو کس وی قنوت نازله تفصیل راته بیان کا نو دا خو د تفصیل وخت نه دی خو چې کله په مسلمانانو باندې سم مصیبت راشي مسلمانانو باندې اجتماعي لکه نن سبا د فلسطین مسلمانانو باندې د يهودو د طرفه ده نو قنوت نازله یو دعا ده چې هغه د سحر په مسکه چې کله رکوع نه سر پورته کې امام او قومي تلاړ شي سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد ویل شي دی پسې قنوت نازله وي اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت نن سبا ډېرو ځایونو کې ویل کېږي دا ویل پکار دی کې دشمن ته بد دعا وي او د مسلمانانو لپاره دعا وي او د الله رسول دغه سي کړی دي. یو میاش پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او یا صحابه کرام یو طرف ته استولیو او بیر معونه واقعه ده او یا صحابه کرام علما هغه ظالمانو دوکه کې قتل کړیو شهیدان کړیو د الله رسول بیا یو میاش هغه د لپاره دعا بد دعا کوله قنوت نازله. یو کس وایي چې د سحر مز جمع سره کیږي او یو کس د امام سره نږدې پړومبي صف کې ولاړ دی او سنت کوي دا سنت کیږي کنه دا مکروه تحریمی دي یعنی حرام ته نږدې دي په صف کې پړومبي صف کې خصوصا امام سره درېدل او سنت کول د جمع په وخت یو کس وایي چې د دعا په اول او آخر کې د الله جل شانه نوم او درود شریف اون ویل شي نو دا دعا څنګه ده دعا جایز ده او څه ګناه پکې نشته ده. البته د دعا وړاندې وروسته چې د الله حمد نوم نه صرف حمد تعریف وشي او رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود ویل شي نو دا دعا قبليږي زر قبولیت ته نږدې. یو کس وایي چې د زکات مبارک معلوموم ما خپل ورور ته قرض پیسې ورکولې کله لږه کله ډېرې اوس چې کله دا پیسې ما ته راکړي دا غي زکات څنګه ادا کوم نو چې کله تا سره پیسې راشي نو دا غي زکات تو ورکو چې څومره پیسې ستاله سترغلي اسانه ده هغه برخه زکات ورکو چې څومره کال هغه سره وي دا غي زکات ورک. یو کس تاسو کوي چې د زکات پیسې د غریب شړی د واده پر روټۍ کې خرج کولای شي او کنه د ولیمې پر روټۍ کې نه. غریب شړی ته د واده پیسې ورک په لاس کې او هغه ته وایي چې دا ستا کوم ضروری حاجات دي په هغه به کار راواله چې کله هغه قابض شو نو ستا زکات وشو اوس پس دا غینه کاغه د ولیمې پر روټۍ باندې خرج کړي نو دا د خپل کار دی. البته کته پر روټۍ باندې خرج کینو دا نه ده ځکه چې روټۍ کې نن سبا خلک غلو کوي زیاتې کوي یو سړی دغه ته نور څه د لپاره ضرورت ده او د په ولیمه باندې د نوم نه بار خرچه کوي